دا الله رسول فرمایي اصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا. یو روایت خو مخته تیر سو چې د انبیاء کرامو په خوبو کې هېڅ شک و شبهه نه وي، هغه ټول رښتیني خوبونه دي. لیکن تر انبیاءو رالاندې چې کومه درجه د انسانانو ده، د هغو خوبونه بیا د دوی تر خبرو پورې تعلق لري. د الله رسول فرمایي اصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا. کوم سړی چې په خپلو خبرو کې رښتینی وي، چې هر څومره دی رښتیا وایي، دی له درواغو څخه لرې وي، د هغه سړي بیا خوب هم رښتیا وي. لیکن کوم سړی چې له رښتیاو سره ولد نه وي، بلکې د ده په کلام او د ده په خبرو کې درواغ زیات وي، د هغه سړي په خوب کې هم بیا درواغ زیات وي. نو د انسان خوب په هغه وخت کې رښتینی وي چې د ده په خبرو کې صداقت پروت وي، د ده په خبرو کې درواغ نه وي. د الله رسول فرمایي چې د نبوت 26مه درجه، 26مه حصه د نبوت چې دی هغه خوب دی. په بل روایت کې راځي چې خوب چې دی دا د نبوت 40مه حصه ده. په بل روایت کې راځي چې خوب چې دی دا د نبوت 45مه حصه ده. په بل روایت کې راځي چې خوب د نبوت 50مه حصه ده. په بل روایت کې راځي چې خوب د نبوت 80مه درجه ده. او په بل روایت کې راځي چې خوب د نبوت 80مه حصه ده. نو ګوره مختلف روایات راغلي دي. دغه مختلفو روایاتو کې څه تضاد و ضد نشته، بلکې دا پر دې بنا باندې راغلي دي چې هلته د انسان و مرتبې ته کتل کیږي چې د کومې مرتبې خاوند دی. نو که چیرې د لوړې مرتبې خاوند وي، د هغه خوب په 26مه حصه کې بلل کیږي. لیکن که تر هغه یو څه رالاندې وي، بیا د هغه خوب درجه د نبوت د 40مې حصې سره برابر بلل کیږي. داسې پر هغه برابر باندې 45مه حصه، 50مه، 80مه، 80مه. نو په روایاتو کې څه اختلاف نشته، دا د انسان په مراتبو کې اختلاف دی.